حدیث پاک کې راځي سلور شیزونه چې دي دا د انسان د بدبختۍ نه دي. سلور شیزونه کم دي. د سترګو جمود وچې سترګې کوم سترګو نه چې د الله د خوف نه اوښ کې نه تویږي دا د بدبختۍ نښه دی. الله اکبر. دویم د زړه سختی، زړه دې نه نرمیږي، په ګناه باندې د زمری په شان حمله کوي. دریم اوږده امیدونه، یاره دا به کړو، بنګله به جوړوم، داسې به کوم، فلاني ملک ته مې زړه کېږي، یاره چې یورپ ته لاړی دا مې وکړل، دا مې وکړل او داسې مې وکړل او داسې مې وکړل. دا ما عزتمندو کړم د بدبختۍ نښه دی. او بل څلورم دنیا لالچ. لالچي سړی چې د دنیا لالچ لري چې ګوره دی به دنیا پسې منډې وهي. قلب سختی میں حد سے بڑا ہے، بند طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. حب دنیا میں دل پنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما خوږو اسلامینو زړه اصل سرمایه دی او دغه د ژوند اصل دی او زړه د الله رب کریم د نظر مقام دی او زړه د زړه پاکیزګي چې دی دا د کامیابی ذریعہ دی او د دې په دولت سره الله رب کریم معرفت نصیب کیږي. مونږ ته پکار دا چې زړونو صفائی باندې भरपूर توجه ورکو او ګناهونه د اسخاوالي نه خپل زړونه وساتو، باطینی ګناهونه خپل زړونه پاکو لکه بغض دی، کینه، بدګماني، محبت د دنیا، محبت د مال، غرور، تکبر، حسد وغیرہ دا غلاظتونه دي چې لدینه مونږ خپل زړونه پاکو. الله رب کریم به زمونږ زړونو ته پاکیزګي نصیب فرمایي.